جروي دین کې ستړي مه شئ. امید لره چې روغ را میټو وئ. زه همیشه په خپل وزیرستان ټي وي یا فیسبوک یا په یوټیوب باندې یوه کیسه راوړم، یوه واقعه راوړم. پکې څه نه څه سبق وي، په شریک شو. خو خلک ته داسې نه لګېږي، خو وروستې چې د کیسې آخري سر ته ورسېږي، اینډ ته ورسېږي، بیا په ټایم چې دی په پوه شي چې دا خو څه سبق و پکې شي. وی چې دا د لیا طرف ته دولې چیرې یو ملو و. بیا د دغه ملو دوه زامن وي. یو د قرآن حافظ و چې دا کام و، دا بل ستر چې کیم و دا د میږ غوندې داسې خو خوله خریلي یې، سار انګریزی جوړ کړی، هغه مغربي سوچ، هغه انګریز، هغه کتابین، هغه یوسف کې تو منډې تراپې چې زه داسې وکړه زه داسې وکړم. دا بل چې کیم و د خپل مور پلور خدمات کول، یا مور سره افزا نیول یې، ښودم، مشې لارې بارې کړې یې، کوټه وچه کېدله، وخت ته وي لوړ و، بل شي ته وي لوړ، پلور یې اذان ورکوي، دا یې ورکوي، وروسته خو دا اذان ورکولی. یعنې دا را نیک ژڼکی و دغه چې کیم حافظ و د قرآن. دا بل چې کیم و دا بیا هر وخت په دغه سلسله شوه چې پوره وچم، بیا زه داسې کوم، بیا زه زندگی بدلوم. دا څه زندگی دو، دا خو هېڅ زندگی نه دو. په دا کښې څه شته دی؟ غو دي، مشي دي، واري نه دي، توفاني نه دي، چیکړي نه دي. پاکستان څه زندگی دو. زه دریمو بهار ته زه په بهار ملک شې 10 کارنامې وکړم. خیر د وخت د تېرولو سره سره بیا داسې وهشول چې انسان په یوه شي کښې ډېر محنت کو که نه، بیا د الله پاک پرې راسوي. بیا چیرې څوک ورته پالما شولي چې په څه طریقه د ملک نه بهار لوړلي. چې کله بهار لوړلي، بهار یې یوه شپه خو د سړي سره وکړله، دا دومه شپه باندې دی یوه جوی ته تللي، ورته وړیکې ټرین دی یاد رېمي چې یخ ته لاک شولي، کنې ورته چیرې یوه انګریزه ولیده چې ورلاکه شوله، سامان دی ورسره، سپای دی ورسره، دا یې د ډېرې شور دا ډارې کې ور منډه کړل، ور ټوپ یې کړل، یا انګریز سره سامان، یوسف کې توپ، سپیا ورسره ونیولي چې مو ته ګوډه انګریزي هم زده وه. اجلکۍ ډېره خواشوله شوله. ده ورته وویل چې موږ خو 2 مارېږو د پاکستان نه راغلی یم، د موږ خو هېڅ طریقه نشته دی. دی ورته چې روکېزېږي مو سره رودرېمه. ایجون سره یې بوتي خپل فلیټ ته دغه غونډې کیسې ورته وکړې چې د میږ ملک داسې دی، د میږ وطن داسې دی، د میږ په کلي په وطن کښې هېڅ خوا نشته دی. دی ورته وویل چې موږ ته خو ډېر زیات خوند راکوي، داسې د دیهات د ګاو زندګي، دله ته خو میږه رشته ختم دو، دله ته خو خپل ګرات نشته دی، دله ته خو خواږلات نشته دی. بهرحال ژڼکي ورته وویل چې زه خو راغلی یم چې دله ته انسان چې وکړو، دله ته ورو وکړو. چې د ورو پروګرام په مخکې دغې جلکۍ سره جوړ شوي. جلکۍ ورته وویل چې خوښه ته نو چې پاکستان ته لوټ شي تو ګاو ته. زه یې ووینه، خوان ور وکړو، بیا په ورو هم سوچ وکړي. خیر بهرحال چورې چې د دې سپایو سره ولامبه وه، تیورۍ سره وکړه چې پیسې مایسې دوه سره د پاکستان ته راغلل. پاکستان چې وه تره تربیر ته ورور ته وویل چې وطن صفا کوي، چې چی کاړ می کاړ نه وي، مشه په سایډ کوي، چیرې مطلب داسې کړاپ کړي پوه نه وي. دور سره د راونه د نورانه په دا ښه خبر وای، کلي داسې غویمای شیري کړی دی، لار بار کلی روغلی دی، وره په داسې څګه سیرانو رادو چې انګریزه راونه دو یا پلونکي سره راونه دو. بهرحال انګریزه درته روواستله، ډېرې ماړۍ چګې ټیټې، انګریزه ډېره یې دو، یو کسی، بل کسی، خال کسی، ماحول کسی. بس دونه پیږي چې ودارېږه هم دا راون چې دی آخر کار. دې ته ګوښې کامره جوړه کړه، د دې د باتروم د واشروم ولا سیسټم نه و، دې ته سپیشل جوړه کړله چې لږ مذکر کې وایي دی د خپله په غشي مشې غو ګانا یې وکرله، بله داسې چارو یې وکړله. پلور یې زوړ و، مور یې زاړي کې وه، بس په هغو په مشې په وزې په دا باندې ګزاره وه. جامات داسې وړیکن کې د 2 صف جامات و، دا رانه و. دې ډېر سوچ پې وکړلی، بیا کله کله د رڼکۍ ګایز تلي د حافظ، بیا په د جامو تشه اذان کړي، بیا ډېر خوږ آواز و، بیا دوی ورته وي لوړه وه، دوی بیا دا اذان اورېدلي، ډېر خوند یې ورکولي. دو ګایز هم د دغه حافظ سره و په دغې غږ شوه چې ګڼه مو پوی که مو ته راوښیه چې زه څه وکړم. د دغه حافظ د مور یې پلور سره هم دو ډېره نوستوي لوړ یې کول، ګایز ناشته، بل شی چې ګڼه مطلب دې ته ډېر خوند ورکولي.
بیا چې د حافظ مور زال ویشله بیا د ور سره وی لوړه وا چاوي پخاولي دا بل ژوند کې یو شپه تېره کړله بیا د 12 بجې پر راوود و چې روچک وشول یا په کچه شو ګرځېدي په یوه کیل په بل کیل جونیا بالکل انګریز جوړ و هغه جنډې راوړې وه هغه نمونه شټین هغه نمونه هولیا هر وخت د خپل کلي د قوم د خلک برایي کوه خپل خلک کمزوری دوا هر وخت یې دا شی شیري و د انګریزه ډېره په دې د خبرې باندې لګېدی چې دا ته بار بار د خپلې خلک د خپلې شی نه کمزوري ولې پیش کوې یا تو خو دومره کوشلی مور پلور د خویندې د ورېڼه بیا د یو حافظ چوره کې ماتي سړی دی خو ته څه کې وارې جستیا اخرن ته ولاو چې د ورو پروګرام چې جوړ کړي دی وی چې زه انشاءالله په د هېواد ویرېږي کې اخرن ته فیصله کوم فیصله د دا زرته وشوله چې دی د سره نوستي د حافظ ته وویل چې مو ته دا وو کلمې چې په څه طریقه مو ته دغې لار ته سیخوای شي هره قرباني ته تیاره یم حافظ د کوشش په وکړه ها لمینځ اوداس قرآن یو شی بل شی جلکۍ دی په یوه نیمه میاشتې دننه یا ننه داسې هاته راورسېدله چې ګڼه مطلب خو ښه پوخ غی جوړ شولي یمون آیا دا ځان وې اورېدلي دو ورته وي لوړه وه دا یې ولوړلي یا زونه ته ځان وې وکړلي په هغې چېر ناشته په هغې چېر خدمات په هغې چېر دا ټوله چکې ټیټې راونې وي دا بل ژڼکی چې و دا ډېر په سوچ شوه دا هر وخت پرې سترګې داسې نیولې وي چې ودارېږه دا خو لکه آخر کار انګریز یې د فیصله وکړله چې زه وروکه خو زه که د حافظ سره دا کیسه خو نه وه دا خو به د غبل ژڼکي بوندې لکه د ټیپک ډاز ډېره باده پې ولګېده ورسره بیمور شوم ورسره په تکلیف شیشه دې ته یې وویل چې دغته خو انګریزي نه ویري چې مو ته خو انګریزي روچي زه خدای نه تو څه غوندې کچه پاتلین پاړتیک زه خو بالکل تو سے کلچر روایات دا خو او دا خو بالکل د تو نه په بل طرف ته که نه مطلب دا خو اسلامي غاده غودي مشي دي چې کار دی یا بدي انګریز ورته چې تو ډېرې خبرې وکړې خو په دغې حافظ په مخ کښې چې کیم نور دی کیم کشش دی کیم خواجلات دی پکښې د پاوس شي د ده په دغې طور طریقې کښې او زه کیمه سیخه لیار ته خدای رو سیخه کړلم تاسې روخاوه داره نه مې یې خوښ بیخي مې د تو خریلی یې خوله د تو د خریلی سر مې دی خوښ خیر بهرحال حافظ هم وویل چې بیا چې الله دې کوي بیا په داسې دله دوله نشي کړلی مور په یو سره پې خوښه کړه نیه خور ترور دا ټول روغلل حافظ سره د انګریز ورو درته وکړله دا بل ژڼکی د دولته ګړدی درته پې پوتې شو دغه ژڼکي د پریشاني ټینشن وخاصلې دغه جونه لوړلي دلته اسلام آباد ته روغی دا د لیا وي د دغه جوی وي سرایکي ویلله دا دلته روغللي دلته به د غونډه سټورۍ د کیسه تېره کړله چې د مو سره داسې وشول داسې وشول بیا مو چې ویسې تو چې صورتحال دی چې ویسې مو دا صورتحال دی چې اوس مې دلته یوه جلکۍ کړې دو اسلام آباد شي هغه نکاري کو زه هم ورته ګوډه نکاري کوم دا ته مې دوې کامرې نیولي دي پنډېږي وخت تېري کي بیا کوشش که د بهر مغل تاک خو بیا مو ته چانس میلاویږي نه میلاو نه شو یو چانس وه یوه موقع وه هغه وی چې الله پاک بیا حافظ ته وی چې د حافظ په قسمت شدو مو ورته چې وز دا روښایه چې د حافظ زندگی چرنګېدو ورې په دامان شه خو وی چې ویس یې دوه کسه قبیلاتو د حافظ د جمعتنه غټه مدرسه جوړه کړله د پورې نه دلې دلې ریپۍ سیخې کړلې روډ چې کیم وه آیرو پوخ کړي مدرسې هغه غټه مدرسه جوړه کړله دغه انګریز کور یې ورته جوړ کړلي ورته پوخ یې کړلي ورته مزه کوه ورته وکړله مزید یې نورې مشې افزې سیخې کړې چرګې سیخې کړې انګریزه په داسې خرج د خپل حافظ ملو خیال سوتی خپلې قبیلې خیال سوتی او د کلي کښې به ګاونډ کښې د نورې خلکې خیال سوتی او په حکومتي لیول باندې هم دیته غټ سپورټ حاصل دی او د پورې نه د دلې دولې د ملګري د خلکې نه پیسې ولا رو جمع کړې ولا ریوړلې ډېره مزه کې هم وکړله چې دی د مغربي سوچ انګریز کاپي کوي د هغې په تلاش دی چې د هغه نه زه چې زده کړم همیشه د انګریز په خوشحول کښې میږه د بل پنجابي په خوشحول کښې او د خپلې خلکې کامي پیش کوي او د خپلې خلکې په حوالې سره میږ دره ښه سوچ نه لري دا شاید د میږه توسې په پیپیرا ملک کښې دی د میږ توس په وطن په علاقه کښې دی یو طرف ته مذهبي خلق ته حافظون دي عالمون دي د قرآن علم دی ورسره بل طرف ته میږه یې د خریلی د غونډ
چې میږه کوشش کی چې میږه جانن انګریزون جوړ کی او میږه پته نه داس کارنامه او کې میږ خو ډېر پړه لیکای میږ خو ډېر کتابونه ویلي دي میږه چې چاته مثال ورکوي د انګریزونه ادای چې زندگی دو یا د مطلب چې په صحیح معنی باندې سره د سر په خلوشي ادای چې زندگی دو میږ زندگی دو د میږه جوائنٹ فیملی سیستم دی د میږه د پلور د نیو د نیکه خدمات دی ادای د ورته نشته د خپل پردای نه سره پیژني دا انګریزا چې روغلا دغه چې دا ماحول ولیدلی ډېر خوان یې ورکړي ورته خدای سو کې توب نشته دی دریمه خبره مقصد دا دی چې خپل کامی خپل دا شاین پیشکاونه په هر جوی د نور خلک مثال ورکاونه خدا سو وکړل مش پښتونه داسي مش ماسی داسي مش تاباش ولی بربود شوی د مش غربت ډیر دی واجه پدا چې میږي سوتلی داسي میشته اسلارو کړی دو میږي پوز د غریلا کیته تداس جی تسیح کړی چې تو سدولتا بیا د داسې علاقه ته چې ته سیخ شي چې ورته سکول کالج نوي اسپیټال نوي شجا د قبیله سره ورته مړیږي اسپیټالینه نشته نظام نشته ش ډاکټر نشته ش پروفیسور نشته د میږه هیڅ طریقه نشته دی په دا کې د نن د میږه خلک واتی مختلف ځایونو ته لوړلی ورته د زندگی یو کوشلای شروعات وکړلې کوشلې زندگی شریک کړله بیا میش توس چوکي چې میږه توس په دغه باندې کامی د خپل خلک د خپل ژبې د خپل وطن کامی پیش کوي زنن ها حقیقت سره درته بیا یار ودین کې چې نن د مو د وزیرستان غونډه کوشلای خلک عزتمن خلک غیرتمن خلک دا غیرت ډیره غټه خبره ده په قسم سره چې کله په غیرت داسې پوه شئ لکه چې زه پې پویم چې تاسو حاکرون شئ چې دره بې غیرته خلک شته چې د خپلې خور لیر د ښځې د قبیلې سره د دې هیڅ تعلق نشته دی میږه واحد پښتین قوم داسې چې میږه د خپل غیرت د پښتو د پوره ویلوړي په دا وجه دا خبره درته کوم چې کسه آور په لیا کښې وړیکن کای جامات وړیکن کای اداري نظام هغه ژڼکي هغه انګریزي ماحول کولې اخر کار انګریزي څه ورته وویل اخر کار انګریزي و دغه ژڼکي ته وویل چې پتونه بې خوانده پتونه کمزوری انسان چې ته نن د خپل مور پلور د خپل ورور د خپل کور کامي مو ته پیش کوې بل ته پیش کوې ته دله ته په مور باندې خلیف ځانه نسې حالانکه صفا جنوار دی شوده جنلوي شي هغه حافظ به تروشي یا سره نسی پورې د مو سره سپای شپېژ وراولم باولي یا مو د خواشي د پوره چې خالی د خپل مقصد او مطلب د و مخشه د نور سوچ و انګریز ورته و چې مو په دا سوچ وکړي چې کا زه تو وچکو تو په لږ ټیم نه بعد بیا یو بل ټو پای تو بیا په بلې ودانیو شوی یعنی د تو چې کوم سټیشن دا یو سټیشن دی نه دی انګریزه ډېره پوی و په پیدله وی چې دا عزتمن سړی دی دا قدرمن دی په ټیټې سترګې په عاجزه طریقه خپل لمینځه اوداس کو پنځه وخته جمع ته چې اذان کو زهر اذان ورو مو ته داسې انسان ضرورت دی در ارویدین کې کوشش کوئ چې یای چې په منډه نشي په چنډې شي یعنی په ټنډې شي او چې کله الله تعالی درته خوښه کو بیا خدای پاک داس در کو کنه چې د تو په سوچ شې نه وي د تو په خو خاطر کې نه وي الله پاک غار شای در کو دا و د نن کیسه ان شاء الله امید لاره چې په داسې توسته چې سبق ملاو شوی وي نور ملګری هم داسې وي چې اخته دا پیغام رسوي شي ورسوي په داسې یو غټ سبق دی غټ پیغام دی خپل جانې خیال ساتئ د خپل وطن د علاقې د خپل ژبې خیال ساتئ د ماندې پلارې خیال ساتئ د خپلې سترې خواندې خیال ساتئ د خپلې واړې ورڼې خیال ساتئ د مشر چې کوم په توس نستر ورڼه دغه خیال ساتئ د خپلې ترې خیال ساتئ او د خپل چمګاون خیال ساتئ خالد غوړي اجازه الله حافظ